نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې انسان خوراک کوي تر ټولو ښه خوراک هغه ده چې په خپل لاس یې ګټلې وي او مزدوري یې کړې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي داؤد علیہ الصلوۃ والسلام په خپل لاس مزدوري کوله او دغه ګټه به خوړله. حلال مال ګټل فرض ده او کسب حلال کول عبادت ده. د حرام مال څخه ځان ساتي، سوال بنه کوي، لاس بچاته نه نر غوندی ګټا او د نر غوندی خورا او غلا او فقر بنه کوي، غلا بنه کوي، سوال بنه کوي. کچیر په کور کې د یو ورځې خوراک وي او یو جوړه کالی لري یا هم سوال کول جایز نه ده. کچیر مزدوری کول طاقت لري، لوند نه شلای نه وډ نه بیمار نه یا هم سوال کول جایز نه ده. کچیر د چا په کور کې سخت بیماری راسي او پیسې نوي یا بل سخت مشکل پیښ شو یا چانده کول یا سوال کول جایز ده. د دې بغیر سوال کول یا پالتو چاندې کولې خپل ځان لپاره دا جایز نه ده. چې الله تعالی روغ صحت درکړی وي، الله روغ بدن درکړی وي، ته لارسا مزدوري وکړه، خپل د لاس باندې مزدوري وکړه او پر باندې خوراک تیار کا، خپل بچانه تیار راوړه او خپل وخره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تر ټولو ښه خوراک دغه ده چې انسان په خپل لاس وګټي او یا په خپل لاس مزدوري وکړي او بیا خوراک تیار کړي.